ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم فإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ډېر محترم مسلمانانو ورونو تیرہ جمعہ هم د سورہ شورا د آیتونه ما ستاسو وړاندې تلاوت کړو او یو څو اساسي بنیادی خبرې هغه مې ستاسو خدمت کې عرض کړې لومبنۍ ده چې دغه دیني او نوې تصور او نوې فلسفه نه ده
بلکہ دا بعینه آغا دین دے چکم اللہ تعالی نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا ورکرو او دا دین اللہ تعالی تا تم وحی کرے دے او پیغمبرہ اور دا دین اللہ تعالی حکم کرے ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات دایت پا دغا عیسیٰ کی درے الفاظ و درے کلمات قابل توجہ دی یو شرع لکم کہ دا دین برکت نہ دے دا شریعت دے دا دین برکت نہ دے دا نظام و قانون دے اور سودا شرع لکم یا شرع علیکم دا قرآن کریم اسلوب شرع لکم او دا غلام تاسو دا والے طالبان پہ ان پوئے چی دا انتفاع پارے اللہ تعالی دا شریعت او دا نظام ستا دا انتفاع دا فائدے دے خوچ سرے کمکل شی نبیا دے پسپل نفع پسپل فائدوں میں پوئی دی لہذا نفع فائدے والا شیم ریفیوز کری اغام ردائی اور ریجیکٹ کریے ورنہ اللہ تعالیٰ دی یوی کلمی سے دا خبر ذہن کی چی خود شرع لکم کہ دا نظام قانون دا انسانیت دا فائدے اور دا نفع دا پارا دے ذکر جیزانے قانون آغا دا نفع اور دا فائدے ہوئی چر دی ورکون کی سلور خصلتنا موجودی سلور صفات موجودی یو comprehensive knowledge of every single issue maybe in past present or in future یہ داس جامع علم ہر یو مائنوٹ اور معمولی سے باندھے چاہے ہدے تعلق ماضی سے رہی حال سے رہی ہو کے استقبال سے رہی تو سوخت دا ایشو فیس کے جو چچا دا قانون در کرے دے اگر دین واقف ہو دلی حال در کرے دے نمونگو ورطوائیو علم محیط انگریزی کے ورطوائیو کمپریہنسو نالج اور دین خصلت دائیں پکار دا انکلوسو مرسی اور کائنڈنس شامل رحمت کہ دا لا ورکون کی انٹیٹی دا قانون ورکون کے ذات دا دا سے رحمت شامل ہوئی کہ اگر رحمت دوست اور دشمن دوڑ ہوتا انکلوڈ ہوئی داغی رحمت نے دوست محروم ہوئی اور نہیں دشمن محروم ہے کریم ہے کہ سزا نہ غیر گبر ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری تمہیں عربی کے وایو رحمت شامل اور انگریزی کے ورطوائیو انکلوسو مرسی اور کائنڈنس اور درین صفت دا ذات دا لا گیور یا لا گیونگ انٹیٹی یا اتھارٹی اور درین صفتی بھی قدرت کامل irresistible power دا سے پرفیکٹ کنٹرول لری کہ پچا کمزور نہیں ہر سوچ دے گرفنا خلاص نہیں واللہ احاط بكل شيء واللہ على كل شيء محیط علما وقدرتا انت من پدا تفسیر کے بتاؤ سے ورطولی کسی محیط علما
وقدرتا چې د علمي حاته هم ده کله د چا په یو شی علمي حاته خو وي خو قدرت یې هغې ته به اپروچ صحیح اوس ټول ملایان په دې شی علمي حاته ده چې خدای دا نظام او قانون را لېږلی دی د تنفیذ او امپلیمنټیشن لپاره خو قدرت یې نشته چې نافظ کړي کله تاسو به چېرته داسې مولا لیدلی چې هغه به وایي نه دا خدای چې کوم کتاب را لېږلی دی پیغمبر څه ویلي دي دا صرف د ختمونو او د مړو ژوندو دپاره د دې قانون او نظام سره هېڅ تعلق نشته او که داسې ملا مو چېرته پیدا کړه نو بیا زمونږ شاه منصور شیخ صاحب بیا یې شاغوتۍ کوي عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه الله علم محیط لري رغبت شامل لري قدرت کامل لري perfect power irresistible power چې دې کله چا د نیولو اراده وکړي څوک یې خلاصوي نشي نو دې ته وایي قدرت کامل او څلورم شی non biased attitude د دې رویه دا جانبدارانه نه وي د قانون په حواله چا سره ظلم او زیاتۍ نه کوي تاسو وګورئ دلته څه کسان یې اسمبلۍ نه بهر پرېښودل غوښتل چې اسمبلۍ ته رانه شي دا یو لوی مصیبت دی هلته قانون کېښوده د ګراجویشن د دې انټنشن څه بونافاید انټنشن نه دا څه نافع انټنشن نه فی الحقیقت څه خلک محرومولو ځکه د انسان دا کمزوري ده چې دی نه غواړي ما ته د څوک پرابلم پیدا کړي چاهے دا حکمران وي چاہے دا لیډر وي دا د کلي ملک وي دا د کلي مشر وي خو چې کوم شی ورته پرابلم پیدا کوي دی کوشش کوي چې داسې قانون مې جوړ کړه دا بایسټ وي دا په بدنیتۍ باندې مبني وي دا میلافاید انټنشن باندې مبني وي الله تعالی هیڅ یو قانون داسې نه رالیږلی چې چا سره بدنیتي مراد ده او زمونږ په قوانینو کې د انسان جوړ قانون کې دا لوپ هول اور دا کمزوری موجود ده چې دې څوک سزا کوي جرم یې کړی تېر کال شپږ میاشتې وړاندې خو مقصد یې دا دی چې زه سزا کول غواړم ځکه چې زما مخالف دی نو بیا یو قانون نافظ کړي او هغې سره ولیکي with retrospective effect from such and such date دا قانون به نافظ العمل وي د جنوري 2002 نه دا د خوار که مراغه دا قانون نن او تی نافذ کې 2 کاله مخکې نه مقصد یې دا دی چې جنوري 28 2002 باندې یو سړي جرم کولی که دا قانون نن نافذ کړي نه هغه د سزا نه بچ کېږي نو دا قانون ورته وړاندې نافذ کړه چې هغه په 29 باندې دا جرم کړی او 28 باندې قانون نافذ وګڼلی شي نو ویسه ګرفتار یې کړه نو د انسان جوړ قوانین یا چاله تکلیف ورکول وي یا چاله فایده ورکول وي صحیح چې چاله فایده ورکول وي نو بیا هلته مونږ ورته ولیکو ان ریلیکسیشن اف رولز قانون موجود دي صحیح خو مونږ خپل هغه امیونټي استعمال کړو هغه ډسکریشنري پاور استعمال کړو ورته ولیکو ان ریلیکسیشن اف رولز یا کله ولیکو سپرسیډینګ مای پریویس آرډرز ما چې وړاندې کوم غول خوړلي په هغې متیالی وکړه په کله ولیکي چې ما وړاندې کوم غول خوړلي دي په هغې متیالی وکړئ دا خبره ومنئ اوس داسې انسان والله که زما په نظر کې انسان وي چې تا نو پرون دا غول ولې خوړل باید چې تا پرون که سوچ کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو بانډچي راغی حضور علیه الصلاة والسلام ته ویلي ما ته څه د خیر خبرې وکړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اپروچ به ډېر ټیکنیکل او ډېر سمپل و به ټیکنیکل خو بیا به ساده و اوس دا زمونږ د کلي غریبانان چې په دا صحرا کې اوسېږي دوی ته چې د کمپیوټر خبره کوي نو ته به ورته لیونی ښکارې ښه دوی به چې د دې ملا صاحب ماغز خراب شوي دي یا د دې سټوډنټ ماغز خراب شوي دي کالج کې ذهن خرابېږي که نو ټول خلک کافران شي ځکه چې دا شی د هغوی د اپروچ نه بهر دی دا د هغوی د اپروچ نه ډېر ورته اخوا دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر چا سره د هغوی د ذهني اپروچ په اساس به خبره کوله اوس دا سړی د صحرا دی حضور علیه الصلاة والسلام ورته 3 خبرې وکړې ورته یې وویل چې علیک بالعاشق الناس عید الناس وی یو خبره دا کلکه ځان سره وتړه چې خپلې منصوبې او خپل پروجیکټونه
خپل پروګرامونه د بل چا د جیب په تمه مه شروع کوه. بس دومره پراجیکټ شروع کوه چې ستا جیب د سخت برداشت کولی شي. صحیح؟ د هېڅ چا په تمه، د پلار هم مه په تمه کېږه، د زوی هم مه په تمه کېږه، د رور هم مه په تمه کېږه، د دوست هم مه په تمه کېږه، ځکه دا شی دا د محرومۍ ذریعه وي، د رسوایۍ ذریعه وي. علیک بالیاس عما فی اید الناس. د هغه جیب کې پرتې پیسې، د هغه قوت او طاقت. حضور علیه الصلاة والسلام ورته لږ لږ روان دي شي، نو دا ملګري به ځای شي، لږ لږ روان دي شي. بس خبرې نه. وعلیک بالیاس عما فی اید الناس. وی د خلقو لاس او جیب کې یا د هغوی کنټرول کې کوم شی د هغې باندې خپله منصوبه مه جوړوه. خپله منصوبه د خپله پریک مطابق، خپله منصوبه د خپل بساط مطابق، خپله منصوبه د خپل جیب او د خپل قوت مطابق. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل الاقتصاد نصف المعیشه وما على من اقتصد، كما قال عليه الصلاة والسلام. اقتصاد او دا اقتصاد د لفظ قصد نه دی، او قصد په معنا د وسط، او وسط دا مستلزم د اعتدال او توازن ده. نو د اقتصاد لغوي معنا د اعتدال او توازن. الاقتصاد من المعیشه، الاقتصاد نصف المعیشه. حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې اقتصاد یعنی د خرچ او د آمدن منځ کې توازن پیدا کول. چې لږ ګټې نو صرف 2 روپۍ لګوه، او چې لږ ګټې 15 لګې لرځي، نو بیا د نتیجه سي یا د غلا کې یا د فراډ کې یا د ټوپک راغی خطر چا په کور ګورځي یا د کلب باندې ودرېږي ډاکه به کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دا خرچه دې را کنټرول کړه خپل باندې راشه. اوس سړي باندې غوښه وویل چې ته حدیث کې راغلي سړي باندې غوښه خوري، او غوښه هم په 100 روپۍ کیلو ده. صحیح؟ حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي الاقتصاد نصف المعیشه. اعتدال او توازن په خرچ او آمدن کې دا 50% اکنامکس ته چې تا کنټرول کړ. وما عاله من اقتصد عاله یعول، عاله یعول دا صاحب د سراجیه مستقل باب لیکلی دی، باب العول. څه ته وایي؟ اصطلاحي معنا سره د علمي میراث په اساس. ستا ذهن کې شته، خو ستا کمپیوټر صحیح کار نه کوي. صحیح شو؟ صحیح. کلام نفسي په ذهن کې موجود دی، خو لفظي کې جوړولی نه شي. صحیح. نو کوشش کوئ انشاءالله. دا مولوي صاحب دا صاحب استعداد سړی دی چې کله حسس د مخرج نه زیات شي نو څه ورته مسله د حول ورته وایي. دا مسله د حول کړه 12 سنه 14 سنه 14 سنه 15 سنه 14 سنه 15 سنه. صحیح. او دې د څلورستو فلان 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 ته او دې الى اخره. نو دې ته وایي حول چې کله حسس دا د مخرج د مسلې نه زیات شي. څه ورته حول. پیغمبر علیه الصلاة اوس حول معنا دا ده چې څومره شی تا سره لاس کې دی دا مستحقینو ته نه برابرېږي، مستحقینو ته نه برابرېږي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي څه تاسو ګوئ دا ملا ګمراه دی. صحیح. اپریس ہمیشہ ٹیکنیکل ساتھ قرآن سنت کا بے جذباتیت میں نہیں شکار کی گئی. قرآن کریم فرمائے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اللہ تعالیٰ فرمائے تاسو نکاح کئی ما طاب، طاب یطیب یو لغوی معنی ہے دا په معنا د خوښې راځي. خدای وایي نکاح کوي هغه ښځه چې ستاسو خوښې نه کله بل چا خبرې خوښه شوه. نو بیا طاب یطیبو په معنا د جاز یجوز دی چې فانکحوا ما طاب لکم. او دا نه چې جاز یجوز چې کومه ښځه جایز ده بس نکاح کوی نه چې زه دې ورسره ومولګي نو بیا هله نکاح کوه. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نو دواړه معنی مراد دي په یک وخت چې جایز وي او خوښه دي وي. جایز وي چېرته په بلا وانوړي. دیو جل تعالی فانکحوا ما طاب، ځکه دا مولوي صاحب اوس غصه اعتراض کوي چې دا طاب دی په معنا د جاده کوي. خدای جاده وی ولې نه مونږ ورته ځکه طیبوبت پکې مراد دی بنا صرف نظر نشي کولی. فانکحوا ما طاب لکم
من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوي هغه ښځې چې تا دپاره جایز دي او ستا خوښ ده جایز دي او ستا خوښ ده. اوس د خوښې د دې تصورات دوه دي، یو انساني یو حیواني. یو انساني یو حیواني. کوم چې ستا ولي او ګاډین تا لپاره نکاح کوي د خوښې دا انساني بنیادونو باندې کوي، کوم چې ته کې دا په حیواني بنیادونو کوي. چې ګاډین له لو کې دا نکاح ډیورېبل دی، چې ته یو کې دوه کاله پس به طلاق ورکړې. خبر ځان کړل ځکه ستا اپروچ حیواني دی. ستا اپروچ د ځوان اپروچ دا وي حیواني، د دې ایکسپیرینس نه، د دې تجربه نه. عزیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوي هغه ښځې چې تا دپاره جایز دي او خوښه دې هم ده. اوس دې خوښه کې ځان له تفصیل دی. ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل not only once 3 times فنکاحها باطل باطل باطل. درې معنی خو لټرلی حدیث راوسته هغه وایي بغیر د ګاډین نه که جناه نکاح ته باطل دی، دا واحد دی واحد دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي فی نفسي کنټرکټ مکلف کړی دی. عقد چا کړی دی؟ تکبیر سره بالغ دی مکلف کړی دی. د مکلف کنټرکټ داسې نه واحد کېږي، د مکلف کنټرکټ نه واحد کېږي. خو امام محمد رحمت الله علیه فرمایي امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې سبجیکټ ټو پرمیشن آف his guardian چې د ګاډین اجازه ورکړي دا نکاح به جایز شي. د ګاډین اجازه ورکړي نو دا نکاح به جایز شي. او قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې سبجیکٹ ټو نو ابجیکشن آف his guardian. صحیح چې د ګاډین په ابجیکشن نه کړ، اعتراض نه کړ، خاموش پاتې شو. ډن بسم الله خدای نه ماخله بسم الله کوه. نو خبره باندې کوي. قرآن کریم فرمائے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوي هغه ښځې چې تا دپاره جایز دی د تا خوښه ده. مثنى دوه وثلاث درې ورباع او څلور. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. زما په خیال د امریکې د سپرمیسي تصور د خلکو په ذهن دوره غالب دی چې د امریکې نه مولا راشي د آیات قرآن هم ته داسې هیسیټیشن سره وایي. همدا تاسو ته ښه یاد دی، خو چې زه مولا د امریکې نه راغلی یم او سپرمیسي سړي باندې دومره داسې اثر وغورځوي چې هسې نسې امریکې پکې سامنډمنټ کړی دا مملکت یې تیز دی نه. الله تعالی فرمایل چې فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولوا. اللہ تعالی وی وخذ کافی ده ذالک ادنا اللہ تعولوا. ادنا په معنا د اقرب. دا دې فلسفې ته ډېره نږدې ده چې حساس د مخرج نه زیات نشي. یسوس الله تعولوا علی یعول تاسو تفسیر کې څه خبره نشي پیدا کولی. تاسو الله تجوروا علی یعول په معنا ظلم ده. الکه دا ظلم ټیکنیکل معنا دا لټر نه ده، دا لغوي معنا نه ده. عول وی دیتا چې حساب د مخرج نه زیات شي. عول وی دیتا چې حساب د مخرج نه زیات شي چې ګټې په میاشت کې 1000 روپۍ خولې دې ورته شپږ پیدا کړي. صحیح یو چا غریبانانو بوټان دي او د چا کپړې نه او عزیز موږ تاسو په دوره سختی دی خدای رزاق دی. نو موږ وایو چې خدای رزاق دی دا شپږ بچي در باندې دا بوچي ولېږي. خدای رزاق دا شپږ بچي در باندې بوچي ولېږي داسې کوی شکایتونه ولکې ایم ایم ایس ایم یو کړي نه کړه ایم پی ایم ملا د کار نه دي. صحیح ملا نو موږ ورته ملګري که طالب گزاره کړی نو ستا په دې پټي کار کېده. صحیح او ستا کال اوس نه دی تېر کړی ملا دا خو د ملا حکومت ته معاذ الله که د پیغمبر راشي هغه هم څه چل نه ورځي. ځکه هغوی طالب وسایل پیدا کوي د کوم ځای نه خپل عقل استعمال نغاله یغولو دا تطبیق حق دې کړه تاسو خدمت کې چې شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. لومبنۍ خبره شرع لکم نو ما وویل چې لا ګیونګ انټیټي یا لا ګیونګ اتھارټي کې څلور صفتونه پکاري. تاسو ته یاد شو. نمبر اول علم محیط، نمبر دویم رحمت شامل، نمبر دریم قدرت کامل، نمبر څلورم غیر جانبداري. هیڅ چې چا سره زیاتې نه کوي جانبدارۍ په اساس دا زما د پارټای دی او دا زما د پارټای نه دی. دا زما د پارټای دلته زبرګ نشي پاتې کېدی د نن بایس اټیټیوډ نه زبرګ نشي او که دغه زبرګ کېږي زما په شان دی بیا ځي امریکې ته به تښتي.
یہ بس گئی لفظوں سے روائے یہ امریکی سے تصدیق لیکن چیزیں تو لگ جاؤ وہ پلانا ہے پاٹا والا اگر بلے پاٹا والا لاڑو خراب نہ کہی اگر بلے پاٹا والا لاڑا نہ پکائی اگر بلے پاٹا والا سسٹم میں لگئی یا اس طرح یہ میٹر والا میں لگئی آگے دا ناروا کر دے سچ گئے ځکه چې ته کله امیدوار د پاټۍ یې خو چې ایم ایل اے نو بیا د حل کېږي بیا د حل کېږي شاهدانو چې کله زه ایم ایل اے شم نو زموږ ملګري لیوني شي زموږ ملګري نو ما وې پرون چې د دې بلې پاټۍ لپاره دا کار ناروا و دا زما لپاره جایز څنګه شوی صحیح دغه ډول سټینډرډ باندې خو موږ لګیا یو نو کنډم کوو چې د یو نو سټینډرډ ډبل ولې دی موږ سټینډرډ یې وساته کوم ځای چې سټینډرډ ډبل شي هلته حالات ټیک کېږي نه هلته به نفرتونه سیوا کېږي هلته به طرفګنۍ سیوا کېږي هلته به د تعمیر په ځای باندې تخریب کېږي تعمیر په ځای باندې تخریب نو الله تعالی دې موږ تعمیر طرف ته روان کړي تاسو ټول امین وایي تاسو دا ګرانه صحیح عزیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے شرع لکم ناستاس فائدے دپارا نظام جو کر دے ما آغدی وصابہ نوحا چی دکم اللہ وسیعت کرے اور وسیعت تصویر چی دا واجب التنفیذ دے وسیعت فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون اور میں بتاستا پر اس طرح کی ہوئے کہ انسان کا عمر شی د خپل ملکیت په مال ختم شي کپاتي نو ختم شي دوی د وارثان ورته یا موري څخه پسې ګرځي د خدای شان د بسم الله میراث مثلا نه ورشي خدای شان بسم الله میراث مثلا نه ورشي یعنی دا سره ګرځي وای ما ته څوک ملا خیر چې دا د میراث مثلا او د تحصیلدار څخه روان دي موږ ورته ملګری تحصیلدار د میراث ولې هغه ورته په دې مسله کوي هغه دې مسله کوي او تحصیلدار په ټیک ټاک کوي صحیح حال بتا تو سے تحصیلدار خائنی کو مسئلہ اگر پوئی گی خود خیانت دو وجہ سڑے تین تے رکھی خیانت دو سڑے تین تے رکھی عزیزان عرض میں کو استاد خدمت کی چکر سڑے مرسی میرے دوست کل ملکیت ختم شی بل شے ملکیت تک ناراضی بل شے ملکیت تک ناراضی دو شے نبی چیرے دا من بعد ملکیت کی داخلی کی دمڑی اور بیا دمڑی نہ واپس دی بلکہ درے دمڑی نہ واپس دی اگر وارثان تا نہ تاس ته یاد دی بنی یاد نه صحیح ان شاء الله کې ژوند یو بل کاله الله تعالی فرمایي چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ما تاسو له هغه دین د تاسو پیدا په نظام او قانون ګرځول ما وصى به نوح اوس دا مولوی صاحب نه ګوښ د افریقیان یا د بخل کو پکاره چې دا مونږ ته وایي دیشه چې دا د مړي ملکیت کې داخليږي دا دیت دی د مقتول څه شي دیت ته د مقتول دیت به چاته ملاويږي وارثانو ته چاته وارثانو ته عمر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې د خدي څه پکې نشته صحابي پاتې د خدای د اشم زبابي چې دا کله اشم زبابي چې کله قتل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا په دیت کې اثر تندبیر راشي سوال کړی حضرت عمر رضی الله تعالی او فرمایي فیضان هذا مذهبي دا د ما مذهب دی چې پیغمبر کوم فیصله کړی نو لنده دغه مال ورشي د مقتول په ملک کې داخل شي حکمن بیا دغه نه راځي وارثانو ته او دویم شي غرد الجنین څه شي غرد الجنین چې یو حامله ښځه چې هغې باندې تعدي وکړه او د هغې د بچي قبل زت ډلیوري وشوه د هغه بچي قبل زت ډلیوري وشوه مړ شو مړ پرېوته اوس دغه جنین د دغه غره لسمه حصه دیت څه شي لسمه حصه دیت اور دا لسمه حصه دیت امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې دا ټول د مور حق دی ځکه دا بچی چې د مور رحم کې دی دا کل جزء منها دا د هغې د بدن حصه ده باقي جمهور فرمایي چې نه دا ټول خو هغې خېټه کې دی خو حصه د بدن یې نه ده حصه د بدن دا مستقل انسان دی دا څه دی مستقل انسان دی اوس دی خو مړ پیدا شوی دی خو دغه لسمه حصه د دیت لومبی د ملک کې داخلېږي بیا وارثانو باندې تقسیمېږي او دریم شی وصیت چې موسی له د چا په حق کې وصیت کې شوی دی دا یا په قبول قبلېږي یا په رد باندې رد کېږي په قبول قبلېږي په رد رد کېږي په سکوت باندې موقوف وي په خاموشۍ د موسی له دی موقوف یې هم وي هغه نه به لفظ وباسي خولې نه به له ها یا نه وباسي نو که رد یې وکړ نو وصیت به رد شي که ها یې وکړ دا پراپرټي دا به د ملکیت ته راشي دی خاموش دی نه ها کوي نه نه کوي خولې تړلی دی صحیح کوي
خلو تړلې ده صحیح او دې حالت کې مرشو سوشو دې حالت کې مرشو اتوماتیکلی هغه وصیت شوی مال لومبه د موسی له مر ملک کې داخل شي بیا وارثان ته دي خبره ځین چلاله ځکه چې په ځوان دې رد کړل او نه قبول کړل نو الله تعالی دلته لفظ وصیت وشي دا واجب العمل دی دا څه شي الله تعالی دا واجب العمل دی دا څه شي الله تعالی لفظ خاص مختار کو ما وصى به نوح كم واجب العمل حکم چې الله تعالی نوح علیه السلام ته کړو شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك دا صورت بده د پیغمبر علیه السلام کله چې نوح کنټریبیوټ کوي وای ما وصى به نوح ابراهيم موسی او عیسی ذکر کوي فرمای وما وصى به وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى خو پیغمبر د لپاره اسلوب بدل کړ څه اسلوب بدل کړ والذي اوحينا اليك والذي اوحينا اليك to give a due respect to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam چې وحي واجب العمل ده وحي واجب العمل ده خو وصیت راځي د سپیریئر اتارټی نه یا د مالک نه سپیریئر اتارټی نه یا د مالک نه دا وحي راغلی د سپیریئر اتارټی یا د مالک نه خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدای سره نزدېکت دوره دی چې د وصا په ځای باندې د ایحاء خبره کوي والذي اوحينا اليك مونږ چې تاسو کوم پیغام علیه دی سمجھ لګل مونږ چې تاسو کوم حکم را لګل سپیریئر اتارټی دی انفیریئر ته او مونږ چې تاسو کوم پیغام را لګل دا د دوستانه انداز دی دا څه دا د دوستانه انداز دی د قران کریم کې دقه چې ډوګي ورکړي دی چې ډوګي ورکړي دی یو لفظ تا ایمان دی د ایمان په اساس تا کې یو قیمتي جوړ لګي دی دماغ کې الله تعالی دې زموږ دماغ کې قرآني او نبوي جوړ لګي تاسو امين وایي دوی فرمایي چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك او هغه دین چې مونږ ته وحی کړی دی پیغام ولېږلی دی انسپایر کړی مو دی وما وصینا بابراهیم او هغه دین چې مونږ ابراهیم ته وصیت کړو وموسی وعیسی موسی ته مو وصیت کړو عیسی ته مو وصیت کړو اوس عزیزانو ما تېره جمعه هم ذکر کړو چې انبیا خو یو لاس صدیر زره کم بیس دي الله تعالی د دې څلورو پیغمبرانو خصوصیت سره تذکره وکړه نوح علیه السلام متعارف د کافرو میس کې هم په حیث د آدم صحیح ابراهیم علیه السلام ابو الانبیا او د خطه عرب د ټولو نیکو دا ټول د هغه ډیسنډنټ ابراهیم علیه السلام د هغه ګریټ ګرانډ فادر ټول پیژندل او موسی علیه السلام دا ورته متعارف اگر چې پیغمبر د بنی اسرائیل خو اسرائیل هم دا خطه کې اوسېدل اسرائیل خدا خطه کې اوسېدل او سیم والدی کې صاحب جیسس علیه السلام د عیسی علیه السلام معامله هم دغه چې عیسیان هم دا خطه کې اوسېدل نو الله تعالی د معروف او متعارف شخصیاتو نومونه واغوستل چې د بل چا د غیر معروف کې نوم واغوستل نو لومبی خو به د هغه باندې ورته یو مقاله لیکله چې دا څوک و دا مولوي صاحب څوک و صحیح یو غیر معروف پیغمبر الله تعالی ویل چې دی نه پېژنده نو لومبی خو به ورته د هود علیه السلام بایوګرافي ویله لومبی به د هود علیه السلام انټروډکشن ورته کو چې دا یو پیغمبر او فلاني ځای پیدا او فلانې یو سړی او یو شخصیت کې متعارف وي نو هغه کې دغه تکلف نه وي لکه چاته وایي چې صراط مستقیم باندې روان شه او د صراط مستقیم خو دومره لوی ډیټیل دی انکلوسیو ډیټیل چې د ژوند هرې شعبې له شامل دی څه شامل دی د ژوند هرې شعبې له شامل دی نو عزیز الله تعالی هم د آسانه نه کار واخیستې صراط الذین انعمت علیهم بس دا منعم علیه پیدا که بس دا صراط مستقیم دی ورپسې روان دی دا اسانه خبره ده کنې دا سورې فاتحه ده به قرآن امره صورت بیا دا به څه شو یو دا انعمت علیهم بیان دی کو د قرآن امره کتاب به ورسره رالېږه نو بس الله تعالی په اسانه ځان خلاص کړي صراط الذین انعمت علیهم منعم علیه پیدا که صراط مستقیم به اتوماتیکلی متعین شي نو محترم ورونو آج به کو استاد خدمت کې زما دا طالبان خوښي څوک به خوښي طالبان علما حضرات خفه نه شي هغه مې هم خوښي دا په عملي ژوند کې وړاندې شي نو ما وی طالبان ټول ښه خلک دي طالبانو کې بد سړی نه طالبان لږ زور سره دا طالبان ټول ښه خلک دي او معموله او ښه سړي کې عموم خصوص من ذات الى اخره انا لله وانا الیه صحیح شو دا څه وکړم په مولا کې او په ښه سړي کې عموم خصوص من وجه ښه سړی خو مولا نه او مولا یې خو ښه سړی نه او مولا هم یا ښه سړی نه قليل جدا الله دې مو خلک وي تاسو ټول امين وایي صحیح
باید اوجه داره چې په پریکټیکل لایف کې راشي بیا خو سړیتوب کمزوري کېږي ځکه د مفعالات را چکر دا ډېر لوی عذاب دی. مفعالات را چکر دا ډېر لوی عذاب دی. الله تعالی دې موږ د مفاد له چکر نه وباسي. داسې ووایي چې الله تعالی دې موږ له د غیب نه د اسباب پیدا کړي چې د مفادو د دغه باندې ولګي. ځکه عزیزانو یا سړی مفاد ګمراه کوي، یا عناد ګمراه کوي، یا جهالت ګمراه کوي. درې شیان دي، یا مفاد ګمراه کوي، یا عناد ګمراه کوي، یا جهالت گمراہ کئی. دا جاہل گمراہ دا دی اسلام ممکن دا، و دا مفادی گمراہ و دا عنادی گمراہ انا للہ قیامت براشی یہ بتائی نہیں. دیکھو بیا عناد کریدی علی بے اصلاح کیجی، یا مفاد کریدی علی بے اصلاح کیجی. عزیزان بات بس بے خبر ہوئی نہیں صحیح. نبیان تقول للہ مسنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من اللہ. یا بزان لکونی ڈسکشن دیکھ رہے جو دعا یوازې کې نشي د مناسب خبر وکړه دا چېرته د جارج ډبلیو بوش فلسفه خو نه دا د قرآن سنت فلسفه ده. عزیزان بڑا تقدیر آج میں کچھ اگر میں سپریم کمانڈر نے ډېر احترام کو زه ورته وایم سپریم کمانډر دلته کې ذکر وکړم جمعه کې قوم پریزیډنټ چې حالت امن کې او چې حالت جنګ کې شي د سپریم کمانډر نه پریزیډنټ صدر کی حالت امن کې او چې حالت جنګ کې شي دا سپریم کمانډر نه سپریم کمانډر دی صدر هم د سپریم کمانډر دی. بڑا تقدیر الله تعالی فرمایي شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا. اللہ تعالیٰ تاصل آغا دین بطور نظام و بطور قانون در کردے وصى به نوحا چه داغے حکم اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام تکردے والذی اوحینا الیکا ادا آغا دین دے چه تاتم وحی کردے تاتم انسپائر کردے تاتم وحی کردے انسپائر کردے وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى او داغ دن دے چه دا کم وسیعت و حکم واجب کرم ابراہیم تا موسیٰ تا عیسیٰ تا علیہ الصلوات و تسلیمات او سموت ویلی ان اقیم الدین چه تاسو ان اقیمو فی جمع میں ویلی اقام یقیم و اقامتا او دا اقامت میں درد معنی در تفضل ویلی کہ ان اقیم الدین ان اقیم لکه تاسو اهدنا الصراط المستقیم نو تخو منس کې نو دا صراط مستقیم دی کنه دی لګو پر وسمود بکو دا صراط مستقیم دی که صراط منحنی دی دا صراط مستقیم دی نو دا خو تفصیل ده حاصله چې په صراط مستقیم روانه او بیا ته غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم دا څه دی دا تفصیل ده حاصل دی او تفصیل ده حاصل خو د منطقانو په نس دا شنیع دی دا شنیع دی نو دا تحصیل ده حاصل ده صراط مستقیم دی غواړي قبله ته مت الحمدلله رب العالمین هم دا صراط مستقیم نه خدای ته سجده کې خدای ته رکوع کې صحیح دی ولې مفسرین ته ثبتنا علی الصراط سمو کو دې صراط مستقیم نو ټینګو ساتاته نه د جماعت نه بارو په ګډ وډ شروع نشي جماعت ته صراط مستقیم جماعت ته بارو په ګډ وډ شروع نشي ثبتنا علی الصراط اوس عزیزان دې الله تعالی ان اقیم الدین دا ان اقیم الدین معنا پیغمبرانو تداوا علیهم الصلوات والتسلیمات چې دا دین څنګه نیک دی نو دا څنګه نیک وساته چې دا دین څنګه نیک دی دا څنګه نیک وساته لیکن کوګواله مراواله لیکن کوګواله مراواله د جهالت د وجه جهالت پیغمبر کې نه د مفاد د وجه د مفاد باندې سوداګری کوي د عناد د وجه د کذب دی ما الله صاحبکم وما غوا زلالت په جهالت مبني غوایت په عناد مبني دلالت په مبني په جهالت باندې او غوایت دا په عناد باندې په ضد باندې الله تعالی وی چې دا پیغمبر نه جاهلانه غلطي کوي نه مغانبانه غلطي کوي یو سره په خبره کوي او زده غلطي وای دا څنګه من الله عليه وسلم پڑھ رہا ہے صحیح یا یو سره په خبره نه کوي چې نه کوي او غلط رواني دلالت کوي ورته چې پوښي په غلط رواني غوایت کوي ورته الله تعالی وی چې دا پیغمبر نه دلالت کوي نه غوایت کوي وما ينطق عن الهوى او دې چې خبره کوي د خواهش هم تابع نه ان هو الا وحي يوحى ماجدان اللہ تعالیٰ فرمائے ان اقیم الدین کہ دا دین کو ساتے دے کگوینا دا دین دے کو ساتے اور منگا مولین صاحبان منگا باولو چی منگا انبیاء و وارثانیو یو تو نہیں نگو سا نو بغین ہی دقا حکم مولیان صاحبان تم دے اقیم الدین چی دا دین کو رہنے کو ساتا دا دین چی سنگا خدا طرف نا پھیر راگلے دے طاہر متحر راگلے دے خبردار چی تنویر سینے کی پگندہ گو دا دے صحیح تصور دی پیشوا ان اقیم الدین دے نیک و ساتا علامہ شکایت کر دے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
खुद बदलते नए कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्ज फकीहान हरम बे तौफीक। मुंगजान न बदलो, मुंगजान पसे कुरान रा बदलो, मुंगजान न बदलो, मुंगजान पसे कुरान रा बदलो, मुंगजान न बदलो, मुंगजान पसे तो पैगंबर सुन्नत रा बदलो। मोहल्ला में दर शिकायत करे कि खुद बदलते नए कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहान हरम बे तौफीक। अल्लाह ताला दे मुंह तौफीक बखेर नसीब की तस्वीर आमीन हुआ है। सही, बल्कि तौफीक तो पहले ही तौफीक बखेर, तौफीक तो पहले ही तौफीक बखेर रवा शाह तालीम फिर आखिर हाजी जान आज को उस्ताद खिदमत के अल्लाह ताला फरमाए अकीमुद्दीन दा दिन ने गुसाता यवा नंबर 2 अकीमुद्दीन वक्त तेरे दो सरा ख्वाहिशात खल्की की दिन सरा रिवाजुन खल्की की दिन सरा रस्मुल खल्की की दिन सरा और दखल को देन के दस दाई नीति कमुला और सरकब अनगरे की दाखल मनो तैयार नहीं जिका रिवाज दाई नहीं बोले रिवाज से दाई नहीं बोले खल कोई ना तो खाने मूल्यांकन जाने पड़े सही और खल कोई ना मिलावा विषय दे जैसे दावा विषय दे जिका रिवाज दाई नहीं बोले दे अल्लाह ताला वो इस पैगंबर ड्यूटी दावा अन अकीमुद्दीन कि दा दिन नेक का चिकन जैसा को कर देगा दायरा नेक का ब्रिंग इट टू इट्स अपराइट पोजीशन सही टू इट्स स्ट्रेट पोजीशन और डायरेक्शन दे नेक का चिचा वाला कम जाए को कर दे आगे दावा नेक का तरह मुला जिम्मेदारी होगा अन अकीमुद्दीन दा दिन राने का बेंट और क्रिकेट में चलो बसा को घुवाले वाला बसा लेकिन जब बेंड आगे दे अगर बेंड वाला बसा नहीं देखा और दे माना कि अकीमुद्दीन दा दिल इम्प्लीमेंट का दे निफाज का अमलन पर शख्सी ज्वल के पर मुआशरती ज्वल के पर मुआशी ज्वल के पर सियासी ज्वल के पर कौमी ज्वल के और बैनुल अक़वामी ज्वल के अल्लाह ताला फरमाए अन अकीमुद्दीन दा दिन इम्प्लीमेंट का दा दिन नाफिज का कौन गए जुमात के न खूर के हम कौन गए खुजरे के हम कौन गए पदे रोड हम कम गए पर दफ्तर के हम कम गए पर दुकान के हम कम गए पर मंडाई के हम कम गए पर गवर्नर हाउस के हम कम गए पर सदारती महल के हम कम गए बैनुल अक़वामी एतबार से हम सही खानदानी तौर मुआशरती तौर मुआशी तौर सियासी तौर बशोबीगी कौमी और बैनुल अक़वामी अकीमुद्दीन चिदादिल दे कामतों के तनफीज और इम्प्लीमेंटेशन हो गई और वे फरमाए वला ततफर्रकू फी आम मुफस्सिरीन लिख दी वला ततफर्रकू फी है फिरके पर की मौजूद है समझते फिरके पर की मावे तफर्रुक बिद्दीन तफर्रुक फी दीन दा सिर्फ फिरके जोड़ावल नदी दा पिक एंड चूज दे दस शेर शिपदी दिन के पिक एंड चूज में कर गई कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा चिकन से खूबी हलवा सुन्नत था चिकन से खूबी हलवा तो पैगंबर अलैहि सलाम नूर उम्दे सुन्नत सरीबा ने जर्ब राजी सरीबा ने तकलीफ राजी नबी का कड़वा कड़वा दादा सबाशी दा कड़वा उले सुन्नत दादा सबाशी सबाना बला उस जमीन समय निश्ता अल्लाह ताला इदा तफर्रुक बदीन के नके कुरान करीम के अल्लाह फरमाए अफतो मिनूना बेबाज़िल किताब व तकफुरून बेबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। अल्लाह ताला फरमाए दा दिल के पिके चूस के सूरह पर दी वसरसी उसका हुकूमत के नहीं वस्त निस्ता तो तरकमा हदद वस्त तरही हद पूरे अमली का कलकोर के कोई अमली का पस्पल बिजनेस के कोई अमली का पस्पल कारोबार के कोई अमली का सही पस्पल मुआशरत के कोई अमली का सही और चकर दागे मौलान दो रसी दिन आते भी अमली का और कदा से के पिक एंड चूज के कि जुमात के मौलवी से भी खुद दफ्तर के नहीं जुमात किस बरगे कारोबार के नहीं अल्लाह ताला फरमाई कि फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया दा जज़ा पाना द लॉजिकल रिजल्ट का कि फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका दे खबर लॉजिकल रिजल्ट और मंतकी नतीजे बदाई इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया कि दे दुनिया की बज़लिल और रसवाई व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब द क़यामत पर रज़बाए अल्लाह सख्तरीन सजा बदल के क़यामत पर रज़बाए अल्लाह
سخترین سزا بدل کړي. موږ مسلمان امت افراد او ریاستونه، افراد او حکومتونه نن د دغه ذلت او رسوایی نه تېرېږو. آخرت خو الله تعالی وایي چې دلته رسوایی ده، نو یوم القیامت یردونه الی دې کې تجزي نشته، دې کې تجزي نشته چې دا یو شی به یې دویم ورسره دویم مرتب دی. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يرد معطوف عليه نفس حكم لنا ويوم القيامة يردون إلى أشد عذاب. بقيامت فورز بالي الله تعالى بس أصلي واشكم ما ريدار لك हर फ्लाइट अगर रेडार के प्रिंट की और अल्लाह ताला बक़यामत पर मैदान कंप्यूटर क्लिक की नकातब हो गई मेरे गिरी अगला تفتح حركات. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. statistics أو statistics أو statistics أقبل طبعا اللي جاي قال أجزاء لا يتجزأ بدن أجزاء لا يتجزأ بدن ومزقناهم كل ممزق. طيب إذا مزقتم كل ممزق أجزاء لا يتجزأ بدن الله تعالى كما فرض على الجاي لا تلفت على ما يتجزأ أجل لا تجزأ مني أنا مني هنا تعتبر عزمك واستاذ خدمتك الله تعالى فرمائے کہ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله تعالى استاسو دا عمل نبی خبر ندے دا غین غافل ندے. غافل پا دو مانو رضی یو دا چی نوٹس ناخلی یو دا چی کار کی نوٹس ناخلی دے مدا چی پتہ ارتا رشتا دلتا غافل پا دوالو مانو دے. اللہ تعالیٰ فرمائی چی زمت داسم چی نوٹس ناخلی انا داسم چی پتہ رہتا رشتا خدای پتہ نہ کم سا نوٹس ناخلی I have been putting it on that. That how you say parakar bani. So parakar, so person will pay bani si. How you say? So person will pay bani si ji. So computer wala chip बैठेगी. The khair na ya the shar na. Zaka chi waman lau be ghafil. Ghafil pade mana? Shizana unaware. Ane daacham chi careless ya heedless. The ghafil do mana careless. या heedless. The heedless सुनने कि तो बड़े गया कार बचे दे नोटिस ना करो. अल्लाह वो कम कदम पूछे तो दागे नोटिस ना करो पाrakar bani के लिए. لا طول فقال وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. لا طول سبال تقولي أذن الله تعالى فرمائے أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه چتا سدی قائم کئے ولا تتفرقوا فيه دین پاز کئے پدے کے تفرق مکوئے پدے کے پک اینڈ چوز مکوئے ایز اے ہول دا دین قبول کرے. یا الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافة ایز اے ہول پچی ورنہ دے اجتماعی و مجموعیت طول ننوزے او طول پچے ننوزے. دا دو خبری احساس ہے کہ فرض طول پچے دین کی ننوزے اتا سے طول پچے دین کی ننوزے تو فرض طول فرض پچے ورنوزے اتا سے طول افراد پچے ورنوزے. دا لفظ کافا دا دی دو تصورات اللي شامل لے ادخلوا في السلم کافا یعنی تا انڈیویجول سر تفپو پچے ورنوزے او تا سے طول انڈیویجول ایز اے ہول پچے ورنوزے كل بكي ولا نزي. الله تعالى فرمائي كان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرا على المشركين ما تدعوهم إليه. الله تعالى فرمائي دا implementation خبر دا نفاذ قانون خبر دا نظام خبر دا دين دا تنفيذ خبر كبرا على المشركين ما تدعوهم إليه. الله تعالى فرمائي دا مشركان باني دي رقران لكي دې شی ته غوښتي یار نه ما تیر دې مونږ ویلو کته منځونه کې الفنو کوي کته روزي نه شي هغه چې په لږه وخت تیریږي د ګډوډای سکے صحیح ایو چې سټیبل ګرځیدې شنو سپلای هغه چې وګي ډېر خبره روزي نشي صحیح منځونه هم کوي خو چې کوم ځای دا خبره کول دین د نفاس په حیثیت د نظام دا دهشت ګردي دا بنیاد پرستی ده. او دا خبره قرآن د 1500 کال وړاندې مونږ ته کړې ده چې کله دا خبره کوي نو دې شی ته به ځان کې یاد ساتي. دا څنګه سوداني نه ده. قرآن کریم درې ځایه غمود القرآن حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه ورته غمود القرآن ده. حضرت شاه ولی الله ورته غمود القرآن ده. څه ورته غمود القرآن سوره توبه کې سوره صف کې او سوره فتح. الله تعالى فرمائے هو الذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله. رسول فتح علاوه په دوړو ځایونو کې وی ولو کرہ المشركون. خدای وای دا دین د دې لپاره چې د پټول نظامونو خدای غالب راولي. د دې نظامونو خدای غالب راولي. خدای دا څنګه چې خپل راځي دین نه کوي. نو تا کوله پای. نو تا ورته کوشش کوي څنګه حرکت او خدای بس څنګه حرکت او خدای ته د ګیس مومنت پکې الله تعالی برکت درکړي. موږ ټول خبره خدای ته پرېږدو. موږ ټول خبره خدای ته پرېږدو. یو مشر ته چاوي دا پلانې دندې خدای وای ورو جنگ تیرې دی. نو ټول د مان خپل شیونه غلي کړ. جمعه څخه خپل شیونه دنیا غیر د دې پورا غوړه د جمعه خو چې موږ غلي نه کړو. خدای دې وای ناغه ته خدای تعالی نه وي ته دملم پات نشي ور کولای چې پورا بند کړ. دته چې به خدای راکوي نو موږ هر یو کار په خدای ورسپارو چې دا دې خدای کی ادا کار دې خدای کی ادا کار نو خدای وځي دا دومره ډېر کارونه په ما کې نو یو کار نو کوم چې تاسو ته خدای چې به همت شي ته د دنیا باندې بوجو هو کلم غلا مولاه انما يوجهه چې ته باندې جوړ په دې دنیا باندې ته باندې نو په دې معاشره باندې ته حرکت کوه الله تعالی دې برکت درکړي. حرکت کوه الله هر احوال ته ګوره ظروف ته ګوره ابل مجه مار نه ابل مجه مار نه چې لختې لا هغه در روان دي او ته دې ته نو کې ورته دي نو چې کله دا لختې اورسي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې عجیب خبره کړه تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا او كما قال عليه الصلاه والسلام جنگ 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 خدای دې جنگ راولي خدای دې جهاد راولي دا ما بهادري موږ هم بستا منډي بیا وګورو. پیغمبر اسلام دې څه مکه لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه. خدای نه غواړي الله خیر راولي یا الله امن سلامتی راولي خدای عفو او عافیت راولي. او پیغمبر وایي چې فسر دراله ولكن اذا لقيتم چې مخامخ شي نو فرمایي فثبتوا بیا ټینګ پاتې بیا د کېږم تختمه بیا تختمه بیا به غیرت سره دې په ګنټه کې سل دلمري غیرتمن سره په عمر کې یو ځل نه غیرتمن سره په عمر کې یو ځل یو غیرت سره په ګنټه کې سل دلمري ځکه چې لږه مې تاسو چې دې غاړي نو د دې د کونه نه نو ته هر وخت په منټ په منټ کوي او غیرتی سره د دې ژوند یو دلمري. الله پیغمبر فرمایي ولكن اذا لقيتم چې سره دې رااله یا د غیرت مظاهره کې به تختمه عزیزان مبارک تقدیر رب کو صاحب خدمت کې چې الله تعالی فرمایي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اگر بعد دین فاد و تنفیذ مشرکان ته ډیر بد لګي کافرانو ته هغه ته موږ بد نه لګي هغه ته روژه بد نه لګي هغه ته عمره او حج بد نه لګي هغه ته صدقات او ډونیشن بد نه لګي هغه ته بد لګي دا یو خبره چې دین په حیثیت د نظام نافذ کړي دین په حیثیت د قانون نافذ کړه او دې به نافذ کیږي کله دې به نافذ نو موږ ځان کې چینج راوړو ځان چې او خدای دې په دې ملک کې دین راوړي او خدای ټول دنیا کې اسلامي قانون راوړي موږ خدای بالکل نه راوړي ځکه نه ما کې چینج راوړي نه تاسو کې زمین بدلی اور زمان بدلا نکی بدلا مکا بدلا نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا نہ بدل شو مجھے بدل شو تو بل گیا ذہن کے وہ چینج والے نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا. قرآن کریم فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالی یو قوم باندې په نعمت کې تغییر نه راوړي څوک چې دی ولا په خپله کار او ریزن نه جوړ شوی ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى یغیروا. یو ترجمه د آیت کو دغه او دین چې مولانا ظفر خان کړی سی ویلی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو ځان کې چینج راولا الله باندې چینج راولي الله او درېمه ترجمه ما تاسو ته کړې چې ان الله لا یغیر ما بقوم. الله تعالی ستا ناروغي حالات په دې کې چینج او تغییر نه راولي حتی یغیروا ما بانفسهم. څو پرې تاسو ته څه کوي راځي الله تعالی شو پر دې فکر کې چینج نه راوته ناروغي حالات کې چینج ولې راغله نو زمون فکر لا تعالی څنګه چینج شو خبر کاری نه نکرست
محمد شو جدري کا پیسہ ملے کہ بات میں نے چلی جاتا پوچھ نکلے تا خدای پیغمبر خبرام کرے اچھا مت پوچھ تو خدای اعتبار کہ زمانہ چلتا پوچھ کرے تدری کا کہ چتا چلتا ملائے ساری بے خدا سن دور حدیث تے کرے دور تفسیر دے کرے طالبان تے دور مدین تدریس کے صحیح دیا دے پر قول را پٹ کرے دے جماعت کی منظور کے خطبے ور کے جمعے منظم کے پر منظم کے صحیح اللہ پیغمبر خبر کے کا چلتا اللہ پیغمبر خبر کرے صحیح کرنے سے رہا تھا کہ بس کرے نمو میٹر پوچھ اور یہ مستنی سے اور اب متیا کو نالا ہے اور ٹک سر یہ کم جانور ہے پھر کہ جتا کیا نالا جو کرے گا اب خطے کا چے میں در لوں تو شو ہے تو نے سبھی جو سنو یہ جتا کہ میں نالا جو کرے گا آتے وہ خطے کا چے گا میں تو کو جو کوئی تو کہ ڈوب کرے صحیح مجھے کون سی جگہ اپروچ صحیح ادنے کان اندگا پروسی اللہ تعالیٰ برحمت کی کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے اللہ نے فرمائی کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے وہ کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ ملی جرائم کھلے میں معاف گئی اور ملی جرائم یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز صحیح اور منگا پختوں کی اوچی بیاؤ کے ساتھ لاندن صحیح واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اللہ تعالیٰ فرمائے هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بعد دین نفاق خبرا مشرک و کافر و غیر مسلم تدیر بدلگی اس دا دین بنا تشکیل کلا اگر شاہ رحمت اللہ علیہ ورنہ نمی اخیر آیت الاستخلاف تو شے در قرآن مستحد شاہ رحمت اللہ علیہ ورنہ نمی اخیر آیت الاستخلاف تو شے آیت الاستخلاف مرګور راته وي یو مولوي صاحب چې دا شاه صاحب ډېر نه ګورئ څه شي او کوم مولا چې شاه صاحب ډېر نه مخې هغه مولا خواته مه ځئ صحیح نو موږ تاسو ته ویلې چې دا شاه صاحب داسې کمیونست فکر یې لري دنیا کې خو کوي ما یاله کوم مولوي صاحب خدای دې تعارف کړي ستاسو د تفسیر او د حدیث سند هی مخدوش ځکه چې هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه په زموږ د تفسیر او د حدیث ایکسچینج دی صحیح چې سند د دې غالب وځي دا لایم دلاهور د ایکسچینج نه نو کوم ځای ته ورځي په شاه صاحب ټکر وایي بیا وړاندې دي چې د دې د ایکسچینج نه راولي نو کوم ځای په شاه صاحب باندې ټکر وایي نه هلته بیا لاین بدلېږي چې د سودا د ایکسچینج نه راولي نو په شاه صاحب هلته سټلایټ دی نه شاه صاحب په سټلایټ دی صحیح نو چې سټلایټ ما پر ډیجیټل ایکسچینج ډسکنیکټ دی دیٹ از ہمارے میرے سے ٹیلیفون ہی ڈسکنیکٹ ہے صحیح میں ٹیلیفون کر سے اور شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ آیت الاستخلاف سورۃ فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن غاد ومن كفر بعد ذلك اللہ تعالیٰ فرمائے خدا وعدہ کرے دا چاہتا چچا کی دو صفت میں کیا سر چچا کی دو اس پتہ ہی لگے دا چمون کی دا کرو دو صفت میں پیدا نہیں تھا کہ نتیجہ نے مرتب کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم کہ چا ایمان و عقیدت خدا وعملوا الصالحات اور چا کردار و عمل صالح دے نو اس پتہ ہی لگے دا کہ زمون کا مسئلہ گڑبڑ یا عقیدہ کی یا عمل کی گڑبڑ لگے دا یا عقیدہ کی یا عمل کی یا پازیٹیو گڑبڑ دی یا نہیں وجہ بٹن کا تک پکڑ لائٹ اللہ تعالیٰ فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم کہ چادا کی دیتا تار مضبوط دے وعملوا الصالحات دا عمل صالح کنشن ہم مضبوط دے یہ خدا و مادو سر وعدہ کرے دا اور دا تصور کی دیسی کہ خدا دا وعدہ کی دا مخالفت بو کی لگو سر ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ما شاء اللہ یعنی خوشحالہ خبر اللہ تعالیٰ فرمائے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا فنفس سنت دا اللہ کی چین امنٹ نہ کئی اللہ تعالیٰ امنٹ نہ کئی موڈیفیکیشن نہ کئی اور دیں ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اللہ تعالیٰ ایوارڈ کئی نقل سنت
سنت اوکینا او چې کم سنت له کم فرض یا د قوم متعلق هم دغه سره به اخلاصي دا نه چې جرم تا کړل او صدا خدای بل قوم نه کوي ولن تجد سنت الله دا خو ظلم دی ولن تجد سنت الله تحویلا لو کله بجلی بل چا غلا کړی بل مون پسره دې تحویل دې تحویل دی الله تعالی فرمایي چې نه تحویل څه نو تبديل څه نه څه قانون کې چینج راځي نه د مجرم په ځای باندې بل څه عزیزانو ناز بکل تاسو سنت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کہ چا ایمان صادق دے اور چا عمل صالح دے دو اصطلاحات یا صادق ایمان صادق دے او عمل صالح دے او دا عمل صالح دا نمبر اول